نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم اوریدونکو د قربانۍ ورځ دي نن د یو مسلې وضاحت کو چې کوم سړی قرباني کوي دغه لپاره څه شرایط دي او کوم شی چې قرباني کیږي دغه څه شرایط دي یاد ساتئ چې کوم سړی قرباني کوي د دې قرباني کوونکي دپاره درې شرایط دي اولنی شرط د ده دپاره دا دی چې د دې سړي د دې کوونکي نیت خالص او مخلص د الله د رضا وي نیت خالص که د ده نیت د ریاکارۍ او یا د غوښې او یا څه بل څه نیت یې و نو د قرباني نه کېږي او دویم شرط دا دی چې کم سے کم د زناور د اغستو په وخت کې یا د زناور د ذبح کولو په وخت کې نیت تقرب د ثواب نیت هغه د وي که د ثواب نیت د په دې وخت کې هم نو بیا هم قرباني نه کېږي او دریم شرط د لپاره دا دی چې د ده نیت د عبادت وي نو که د ده نیت د عبادت نو یا د ده سره چې کوم ملګري دي د هغو نیت د عبادت نو قرباني به یې نه کېږي که نیت یې د غوښې قرباني ونه شوه که نیت یې دا و چې د غوښه به خرڅام نو قرباني ونه شوه که نیت یې دا و چې په دې غوښه به څوک خلق میلمانه کم نو قرباني ونه شوه دریم شرط دا دی چې خالص مخلص نیت به د عبادت وي دې وجې نه د قربانۍ په زناور کې د عقیقې زناور هم شریکولی شي یو سړی د حج هغه خپل حج تمتع یا حج قران یې کړی دی د هغې قرباني به هم شریکولی شي د کفارې چې کوم قرباني دی هغه به هم شریکولی شي ځکه دا عبادات دی نو دریم شرط دا دی چې د نیت د عبادت دی که د نیت د عبادت دی نو قرباني به یې نه کېږي نو د کوونکي دپاره دا درې اهم شرایط دي اوس چې کوم زناور دی د هغې دپاره مخبر شرایط دي او هغه هم انتهایي جد لازمي دي کو چېرې دغه شرایط موجود وي نو بیا خو د قرباني د دې انسان کېږي د دغه زناور نه که دغه شرایط موجود نه وي نو بیا قرباني نه کېږي د دې مسلې به لږ وضاحت کو د وضاحت سره به انشاءالله تعالی دا مسله بیانو چې دا مسله مکمل طور بیا په تفصیل سره په سمجھ کې راشي وما علینا الا البلاغ